او پولیس مقابله شوې ده، پولیس نه منډه والې ده. حالانکې د حالات واقعیات مو چې کومل د خلکو متوقع وکړه زما ورور د بایک نه راکوشي دی ورته خو ودرېږي دی د کوبو سره وکړي او بیا تقریبا دومره لړ شي 10-15 میټر دی داسې لړ شي هلته بیا دی په ولاړه په فایر وکړي. سپاک ماشوم د نو لګېدو شهید مو کو دغه مو کو او بل الزام هم پیدا سي کیلو نه الزام ولګولو چې ایس د سره کیلو یا 2 کیلو ایس وو. د مرګ قابل نو ډېر بره حال دی مونږ کره د دې قابل نو ډېر قابل لکه ډېر هوښیار ډېر معنا وه پکې. زه پکې انډیپنډنټ یم او مطلب زه د حق سره ولاړ یم چې کوم طرف ته زما اف آی آر زی زما په خطر باندې ځم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زیم کیسر خان او تاسو ګوره کرائم کہانی. ګرانو کتونکو په هغه موقع ولاړم چرته چې څو ورځې وړاندې د اکسایز پولیس او د حافظ قرآن ترمنځ ډزې شوې وي. په دې ډزو کې حافظ قرآن چې ډاکټر هم و هغه وژلی شوی و. دا پولیس مقابله جعلي وه یا اصلي؟ ځکه چې د مقتول حافظ قرآن د فیملی وینا دا ده چې نه د هغې کس سره اسلحه وه او نه ورسره منشیاتو بلکې دا ټول ارڅه د پیسو دپاره شوي وو. دا ټول کیس چې کوم دی د دې ټولې واقعې انحصار د اکسایز والا چې سوی دا مقتول چې کوم دی د هغې فیملی سوی د دې ټول انحصار چې کوم دی هغه په انویسټیګیشن دی. دا یو تفصیلي رپورټ ما جوړ کړی دی کې د مقتول د فیملی خبرې شته د اکسایز په حوالې سره او د ټول کیس په حوالې سره د انویسټیګیشن افسر خبرې شته. تفصیلی رپورټ دی ضرور وګورئ. اویس خان د تاسو د رور د وجلو واقع شوی وکنه دا کله شوی او تاسو د رور نوم سو؟ زما د رور حذیفه ملک نوم په 7 دسمبر 2025 باندې زما رور سهار 11 بجې د کور نه ووتو چې زه یو گاډي اخلم او زمونږ د ترانسپورټ وزګار دی نو زه یو هایس بکسه اخلم. کور نه 9 لک روپۍ ځان سره یو ډېر 10 روپۍ خپله ذاتي خرچه وه سره د جیب چې کوم خرچه وه سره وه او د کور نه لاړلو. تقریبا 2:18 منټ باندې ماته د غم د موبایل نه یو کس کال وکړو چېرې ستا د رور حذیفه ته ستا څه دی؟ ما ورته زما رور دی. وایي ښه د دې مردخانه کې مړ پروت دی راشه. ما ورته بس چل شوې ګپ ما سره مه لګو او چې لنډه ګپ نه لګم تا سره ما ګپ خو نشته لري او مردخانې ته راشه. چې کله دا واقع ماته پته ولګي نه ما کور نه ګاډي ویسو زه لاړم والد صاحب راسره لاړم. د یو بل خو مونږ منلی نه چونکې مونږ سره بدي شته دی نه څه ښه بد نشته مونږ سره بد زیاتې مونږ سره کړی نه دی نو مونږ سره چا ولې داسې کول. بیا چې مونږ والد صاحب ځان سره واخیستو پېښور مردخانې ته لاړو کوم چې کیمبیو کې ده هغې ته لاړو نو هلته مونږ ته پته ولګي چې زموږ ورور باندې چا فایر کړی دی. د کیمبیو بار 2 پولیس ولاړو وینم تاسو کو چې موږ خلارش راغلی موږ ته پته نشته چا فایر کړی. موږ یې تاسو کوم ځای راغلی تاسو واقعا موږ ته پته نشته چې لارش ته چا راوړو امبولانس والا اول ته ډیډ باډي و موږ سب دی مردخانې پور راوړو. بیا پته څنګه ولګېده چې دا وسه شوې ده؟ چا درته وویل؟ چې زموږ په 7 دسمبر باندې وفات شو نو په 8 دسمبر باندې جنازه وه. جنازې په ټایم کې موږ ته خلکو چې دا خو اکسایز والا ویشته دی. بیا موږ ته خلکو ځای په ځای نه اف آی آر راولېږل. اف آی آر دوه قسمه یو کې 302 ذاتګي ده یو کې ذاتګي نشته دی که نه. موږ ته خلکو اف آی آر راولېږل. اف آی آر نه موږ ته پته ولګي چې زموږ ورور باندې اکسایز والا د چمکني په حدود کې شیل بم کې دنه فایر کړی دی او دی وجلی دی. بیا پولیس له لاړئ نو ایده ته څه وویل؟ موږ چې کله د خپل منډه توړه نه فارغ شو په څلورم ورځ باندې بیا موږ سره انویسټیګیشن ټیم رابطه وکړه چېرې ستاسو ورور سره دا واقع شوې ده او تاسو تانې ته راشئ دې باندې سره بیان ریکارډ کولی. نو ایده ته څه وویل؟ چې موږ لاړو نو هغوی موږ ته دغه وایي چې اکسایز والا ستا د رور پسې شوي وو. زما د رور چې دی نوښار نه پېښور ته لوکل کې تللی دی. هلته بیا دی چا بایکر نه لفټ اخیستی دی هغه سره نوښار راتلو لپاره دی بایکر زما د رور ته شاپر ورکړی چې ځان سره ونیسه. چې کله دوی اکسایز والا پسې شوي بیک اپ کړی دی زما د رور دوی ته ودرېدلو کوشش کولو خو لکه بایک های سپیډ کې و. چې کله دوی شیل بم کې ټرن کولو نو زما د رور د بایک نه خپل هم راکوزو کوشش وکړو او چې کوم اکسایز دی کوم پولیس اکسایز والا هغوی ورمنډه هغوی هم لاس ور واچولو. زما رور د بایک نه چې راکوز شو نو ورته سیریس ودرېدو چې یاره څه مسله تاسو ولې رامنډې وښئ. دغه دوران کې پولیس والا سره د کوب هم کړی دی او په ولاړه یې فایر هم کړی دی. اکسایز والا چې ستا د رور خلاف کوم اف آی آر کړی دی که نه خو به تا هم کتلي خو هغه دا دی چې اکسایز والا وایي چې یاره موږ د موټرسایکل له اشاره ورکړه دی ونه درېدو دوی مخکې لاړل په دې موټرسایکل 2 کسانو دواړو سره تماشې وې په موږ باندې ډزې وکړي او وایي دا ستا رور یادوي که نه چې دا د خپل ملګري د ډز نه ولګېدو. دا موټرسایکل والا اوس څوک؟ د موټرسایکل والا انون دی. ته حال موږ ته هم انون دی او اکسایز پولیس ته یا چې کوم کوي پولیس انویسټیګیشن کوي هغوی ټول د انون دی. تر اوسه پورې هېڅ قسم پته نه لګېدل دغه حوالې سره. کله چې تاسو بیا پولیس له لاړئ څنګه چې اکسایز والا په خپل اف آی آر کې 2 تماچې یادې کړې دي نو اکسایز د پولیس والا څه وایي چې یې څه ریکور کړي دي؟ پولیس والا یو فایر شیل ریکور کړی دی او یو پسټل چې کوم اکسایز والا ته حواله کړی دی هغه پسټل دی. ممکن یې د نویس کوم ثبوت نشته دی. او تاسو پر ور باندې اف آی آر کې بل څه الزام لګولی؟ زموږ پر ور باندې الزام لګولی چې 2 کیلو آیس دی بل په الزام لګولی چې پولیس باندې فایرینګ کړی دی او پولیس مقابله شوې ده پولیس نه منډه والې ده. حالانکې د
حالات واقعات مو چې کومل د خلکو متوقع وکړه زما ورور د بایک نه راکوشي دی ورته خو ودرېږي دی زه د کوبو سره وکړي او بیا تقریبا دومره لږ شي 10-15 میټر دی داسې لږ شي هلته بیا دی په ولاړه به فایر وکړي پولیس د ایکسایز کوم اف ای آر کې ویلي دي چې ستا ورور سره بل مرګ تاسو ته پته نشته چې هغه څوک ته حال مونږ ته هم نون دی ایکسایز پولیس ته او کې پولیس کو انویسټیګیشن کې ټول تان نون دی تاسو ورور چې د ایج څومره او دا واده شوی زما ورور 25 ایئر ایج او واده نو البته دا پیتالوجیست او حافظ قرآن د نو ترانسپورت کاروبار کولو کلی کې مشهور کاروبار یو تاسو څه کار کوي تاسو والد صاحب څه کوي زه خپل پی ایچ ډي ډاکټر یم او د اسلامات کې کنسټرکشن کار کوم ما والد صاحب ناظم دی او موږ د ترانسپورت والد سره زما پلان روزګار کوي څنګه چې موږ تاسو ته ګورو د محله کې چې راتلو تاسو ته پوسه موکو نو داسې خو خبره نه ښکاري د آیسو د الزام ما د حوالې سره انویسټیګیشن ټیم ته هم دا چیلنج ورکړی چې چېرې د پاکستان جوړېدو نه بعد په ما نه چې زما په ټول خاندان باندې زموږ په شجر نسب باندې چې اف ای آر بیا به هم موږ د جرم کلیم کوو شي نو تاسو څنګه غواړئ چې دا څه چل شوی دی اخو د ایکسایز والا موقف تاسو کتو په اف ای آر کې تاسو سوای نو اخو چې انویسټیګیشن ټیم رپورټ راشي پته بلګي کې خو زموږ خدا خیال چې یا خو د پیسو لپاره زما ضروري وجل شوی دی او یا دی په د کوب کې دی په لاړه به خپل انا پرستی عزت بازی لپاره به فایر کړی دی تاسو اوس د نه پس یو د پولیس انویسټیګیشن دی د نه علاوه تاسو چرته تلی د ایکسایز افسرانو لا د پولیس افسرانو لا چرته تاسو خپل आवाज رسول دي چاته ایکسایز په کار خدا و چې ایکسایز پولیس دا واقع کړی زما ورور سره او چونکه جرم او لکه تکلیف هم ماته رسیدل دي زما د رسیدل پر پکار شغی ما سره رابطه کړو ته حالس کې سم رابطه نه کړی او الټا هغه لکه مو چې سره رابطه وکړه نو هغه زموږ نمبر هم باندې کې مو چې کله چې کوم سړي فایار کړل سم رابطه وکړه نو چې زنیم په موقع باندې کې منډه پورس باندې 11 بجې سره ډیوټي ټایم کې ډیوټي کې هغه زم نه بیا موږ چې کوم فایار کنو کسان یو والی سره تاسو کو راوي چې زم نه په موقع باندې چې موږ د نوخار یو په خبر ته نه جان خام خسړې لکه پوره ورځ په لګي بای باندې موږ د درې پر دی والی سره لولو ته باګر فون باندې رابطه وکړه او هر پیرک ته دا وي چې موقع نه تاسو سونه پیسې یاد کې چې د په خبر ته ور سره وي او بیا وسره دغه کې موجود پیسې وي کنه زما ورور سره بدغش په باندې 10 لک روپۍ وي ماته وي باقي دا بیا 1 لک روپۍ کور پرې خې 9 لک روپۍ وړي دي او 20-30 هزار روپۍ خپل جیب خرچه وسره هغه اوس نشته هغه پیسې یو پیسې نشته نه مو ته ملو شوی نه دی فایار کېشته کړی ایسه اوسف ملک تاسو سو مازویوجي تاسو ټوټل سو زامن دی د پک سویم نمبر زما درې زامن دی د منځنیو تاسو خپل سکار کوي زه خو د یونین صدر مې نو خار پلان کوم د پنده د پکسو ناظمه مې ما او دنګ د اګاړي ماړي چوجنګي یا د ته سکاټي غاټي مسلې راشي ادي ټی کول د انسټالمنت لازم روزګار دی تاسو بیسیکلی د نوخاري بیسیکلی نوخاري تاسو په دغه ورځ چرته وي او سو اطلاع ته ملو شو زه اډه کوم چې د ما پسې راو د ما ته دا شان خبرو کنه ما صدر سیب راوختو ما سره سیب ته د داسي وي ما د دې شي زو ما چې لاړو د مرده خانه کې دا شان پروت مړ او نور سم سو کوم نو چې څنګه چانه تاسو کړی وي کنه د دې خبرې اوس د دوه ورځې تیرې شوې کنه لکه تاسو د خپل یا معلومات یا پولیس معلومات کړي چې موټر سایکل والا سو کو دی وسره څنګه را ناستو د کور موږ دا خبره کوو کنه چې کوم موږ فیو پی د کور اوته په خپل موټر سایکل دی د هغه نه د ماته کور کې سیویلی دی چې زه یو علم د موټر چې د ما رور نه نیوزګار نو زه موټر لم زوای کې ما ته اگر زو د بدشي صحیح د کور نه سپیسی مې سي 400 نشتی دا ماته پته نشته چې یاره دونه فګرز کیشتي خو کور نه پیسې شتي بس وته بیا چې د خدای خبر په خبر ته تل یار خو ته داسې ته پته نشته دا داسې یارانه دوستانه وي د کریمینل خلکو سره نه د کور کې چا سره داسې دغه نه کې غب شپ بیان لګو د خبره مې داسې ډیر نه کوي دا کوم خلک ولا دینه معلومات ورکړي د بالکل غب شپ ولا نو د دانو به یو سیریس سره د وریکوالي نه تاسو سره په دې ورځ یا په دې شپه خبره ترې شوی ساره نه مې سره شوی ما ته ام زیاغه کښ لا پیسې مې سي برابر کا وای دا چې دغه کوم دا واده ماده نه راشم نو ما سره کوشته به بدر کوم یو 15 لک روپۍ کور پرتی کم چې پولیس د ایکسایز والا اف ای آر کې الزام لګولې دي چې د پمونګ ډزې وکي د دې موقع ما ورېدل چې تاسو سره ریکارډینګ هم شته نو دې ریکارډینګ خیر شل پم کې مشته او حقیقت نه پټي حکومت ته په دې کې موږ سره هیلپ وکړي دا شی بار سره په خامخ راشي زما ځامن چې دین دې تشدد پسند نه دي کم از کم د خو خلکو اولاد دی پلار په نیکه سره زمانه نه د دې کله رسوګر بیا د غي مخ کې ریکارډ وګوري کنه په 56 کې مونږه کومي الیکشن غټلې هغه وخت نه د نه پس بیا ما درې الیکشن کړي درې والا مې بغیر به نه رسټ کړو بغیر تقریرونو غټلې شخصي مې غټلې دا مو خلکو سره هم درې مو پیژنې چې دا دې لیول خلک دي زما بچی کم از کم تشدد پسند نه وي سړی عجیبه یا سړی رسول هم نه دي چې لکه یو الکم د لمړ کو څنګه چې تاسو وایي کنه او بل په دای عجیبه شانت الزام ولاګو چې دا آیس خو مطلب نن سبا وخت د ټول غټ الزام زم چې آیس ته چې چاته وي چې ته آیس کی یا تاسو آیس کی یا ته آیس خرڅه یا سمګل کې ظلم او د سخته پریشان د خبره خدا چې خلکو لپاره مونږ کړه ډېر د تکلیف خبره مونږ ډېر لوی مسله جوړ شو یو حافظ الک باندې او ډاکټر الک باندې دا الزام فرض ک زموږ بدیو مین خبره تراش
د سره دا وي د مرګ قابل نو ډېر ډېر بره حال دی مونږ کرا دې قابل نو ډېر قابل لکه ډېرو خيارو ډېر معنا وه پکې د ویشتو د چانو کم از کم مور اوس طبیعت څنګه دی مور نه مونږ کرا بله دی ترو ده اوس دا ورته وایي چې دا کوټې ته وخېږي دا ډېرې چغې وایي بار به خلک پر ای راځي نو بیا به یې تکلیف وي هغې سره ډېر نږدې و ترور سره ترور سره دی ترور سره وده کېږي دا دی او هغه به ترور سره وده کېده دی خو بار یې واده کړی دی بار به مو ډېر زیات بره حال چې یادوي نو تاسو له څه تسلي ورکوئ بس ځان ته یې نږدې کوو دا کوو نو ته نو څه کول شو دا دی بیا به دی هم جاړي بیا به دی هم جاړي ته چپ شو ګور بیا به دی هم داسې موږ نه به وار پار خطا شي بیا چپ شي زنګ مخکې چپي چې مونږ بیا چغې وایي عارف خان دا واقعه چې کوم ده د حذیفه ملک هغې ډیټیل هم تاسو واورېدو تاسو په خپل هم د ټرانسپورټ کار کوئ دا خلک چې کوم دي خو په ظاهره چې تاسو ګورئ که نه مطلب دا د هلک هم چې کوم مړ دی حافظ قرآن دی د وقوعې ته په څه نظر ګورئ بسم الله الرحمن الرحیم زه خو جی اډه کې مونږ ناست وو چې دې خبر راغو دی واقعیا او مونږ نه یو دوه خطا شو مونږ هلته لاړو او ومو نو پولیس خو اول په کار دی له دو چې د سره ناستو او دا خپل وارثانو ته دی حواله کړی او هغه هلته په کمال پروت و مونږ ولیدو هلته یو ډاکټر صاحب و چې کوم دا مرده لامبی او دغه کوي هغه مونږ ته صرف دومره ووې چې یاره دی وفات شوی دی او دا نه درته ویم چې دی نه د غلو ویشتې نه ډاکوانو خو ادارې نه وفات شوی دی تاسو چې څنګه د مردخانې نه دی روچت کو بیا کور کې ولامبولو رولامبولو خلک دواله راځي که نه سبا پورې څنګه چې رور وي تاسو ته پته نه وه مونږ ته بالکل جی پته نه وه چې بیا څه وایي چې دا بس چل شوي نو مونږ ته خو خپله پته نه وه چې دا ماشوم د دې قبیلې و نه په دې خو درته زه خپل ایمان قسم درته خورم چې د کم از کم دا 24 سال عمر تیر کو د اس قسم داسې چې ما یو ورځ سیرګټو لګولو او دې ما نه پاسېدو ما ورته ولې وځې پاوي یارب بی جان دا په ما بد لګي سیرګټو نو نسوار قدرې نه سیرګټ قدرې نه نو د سره ډېر زیاتې شوې دی یا په خطا وشو یا په دغو شو دی له پکارو چې بیا د دواله راغلی دغه له راغلی څه مشران را لېږلي وو نو یو خو مو غلطي وکړو داسې پاک ماشوم د نه ولګېدو شهید مو کو دغه مو کو او بل الزام هم پې داسې ګیلونه الزام ولګولو چې ایس د سره کیلو یا 2 کیلو ایس وو د سره په موقع ډېډ باډۍ سره نو پراته دی وی چې دغه هلکه خو اویشتي دی اولته نه نو دا اوس الله ته پته ده چې دی سره وو که نو اصل کې دی اوسه پورې لا د دې شي پته نه ده لګېدلی ابتدایي چې کوم اوسه پورې معلومات ښکاري که نه دا ښکاري چې د موټرسایکل والا نه به د لفټ اغوښتي نن سبا وخت کې چې د حذیفه د کار ته وګورو لفټ چا نه اغوښتل پکار دی یا چاله ورکول پکار دی نو جی دا خو چا په تندي لیکلي نه انسانیت چې چاکي نو کم از کم په یو مسلمان سړي باندې خفه شي مونږ خپله ټرانسپورټ کار کوو داسې بې ټایمه چاته بوډا ولاړي یا زنانه ولاړي مونږ یې راکینو یاره ماښام ټایم دی سوا په تور باندې راکینو نو هغې نه اکثر داسې دې کې داسې کسان هم وي چې هغه غلطي او خپل ثواب او هغه ته عذاب جوړ شي علي اکبر خان څو ورځې وړاندې دلته یو واقع شوی وه اکسایز والا اف آی آر کړی و چېرې پای باندې چا ډس کړی و بیا هغې هم اکسایز والا هم ډس کړی و هغه هلک مړو د دې وقوعې ابتدایي چې کوم تفصیلات تاسو ته میلاو شوي کوم اف آی آر شوی هغه څه و سر بسم الله الرحمن الرحیم قیصر صاحب تاسو ته تاسو د کرایم کهاني ټیم ته چمکنو ته ډېر تر راتلو باندې چې کوم دی نو هغه هرکلی ویلکم وایم داسې وه چې کله دا اف آی آر لاډ شو نو د هغې سیکشن اپلای چې کوم دا بدلې وي دا 324 353 مطلب د نارکوټکس والا اف آی آر و بیا فردر انویسټیګیشن دی چې کوم دی موږ پکې وکړو هغې کې موږ بیا چې کوم دی 302 پکې هم لګوله او اوس زموږ چې کوم دی د دې انویسټیګیشن انیشل سټیج دی راتلونکي وخت کې به دا زما تفتیش ثابتوي چې دې نه به څومره سیکشن ډیلیټ کېږي نور څومره اضافي به پکې موږ کوو اف آی آر څه شوی دی سر هغه خلکو خو موږ واورېدل ای وایي زموږ سړي سره نه آیسو نو هغه ډس کړی دی اف آی آر څه شوی اف آی آر هغې چې کوم دی په 324 353 کې چې کوم دی د اف آی آر کړی 324 چې کوم دی د اقدام قتل دی 353 چې سړی به ورځي او په هغې باندې چې کوم دی ملزم پارټي فایر کړي د 353 او هغې سره چې کوم دی نارکوټکس چې کوم دی دا برابر شوي دي په الحال اف آی آر په دغه سیزونو کې شوی دی نو دی پکې څوک دی بدی کې چې کوم دی نو هغه انسپکټر شرشا صاحب دی چې هغه دغه تعلق چې کوم دی د ایکسایز اینډ ټیکنیشن ډپارټمنټ سره دی ټیک شو چې تاسو اف آی آر دغه طرف نه دغه درج کړه چې هغه وایي چې یاره د خلکو له مونږ اشاره ورکړه ونه درېده او بیا دې په ډزې وکړي او هغه منشیات هم برآمد شو تقریبا 10 ورځې وشوې اوسه پورې دی کې څه انویسټیګیشن شوی کسر صاحب موږ د حق سره ولاړ یو موږ د حق ملګري یو چاهي چې هغه څوک هم وي مدي چې څوک هم وي نو مطلب دا دی چې اف آی آر بل شي دی او انویسټیګیشن بل شي دی اف آی آر لا شوی دی زه پکې پردن انویسټیګیشن کوم او زما انویسټیګیشن چې کوم دی نو د اف آی آر په حق کې دی یا زما د
د انویسټیګیشن اف آر په مخالفت کې زی دا مطلب ته وی چې دا انیشل سټیج ته پوسټمارټم رپورټ مونږ نن موصول شو او نور مطلب چې زموږ د اپیسل رپورټونه لا پاتې دي نور دغه چې کوم دی د ورساو سټیټمنټ وغیرہ پاتې دي ورسا مانن 5 بجې سمن کړی دي تانی ته هغه بن راشي د هغه موقف اورمه چې هغه د سلسله کې سماته سوی البته په نو هغه چې کوم دی نو شیر ته تلوم هغه زمال د ټیک ټاک تفصیلی میټینګ شوه دي نو په هغه د انویسټیګیشن نه مطمئن دي خو چې کله نور رپورټونه راشي نو بیا به د سیزون دواړه چې کوم دی بغدم دي چې کوم سره کې اما پلیسان فایل کوم هغه چې کوم سره لګول راکړي راته ام ز پلیسان فایل کوم زه به انډیپندنت ما او مطلب زه د حق سره ولاړ ما چې کوم ترته زما اف آی آر زی زما په خطر باندې زم کوم الګ شې دی وای چې یاره په موږ ډزم کړو داغه نه منشیات هم برآمد شوی دي داغه باره کې داغه د فیملی باره کې مخکې چرته داسې اف آی آر یا داسې جرم یا دا سړی سن شي کیسه چې دغه ته ما چټای کړی دا نشره پولیس ته نشره پولیس بدی کې چې کوم نه پدې کې ما ته سره د هغه ماته ټیک ټاک هغه ماته جواب راکړي دا چټای سره ټیک دی جی نور خو زه پرون لاړم هغه ټیک ټاک فیملی بیک گراوند چې کوم دا د یو مذهبي خاندان سره هم دی او خط تعلق هم دغه علاقه کې ټیک دی جی اوس مطلب چې کوم کوئی اکیوز دی نو د کوئی اکیوز نمبر یې مان را پیدا کړی دی هغه مان سی کی سی ته ولګلی ان شاء الله پاره باندې کوم ماته رپورټ راشي نو زه به ورسره ماته چې کوم پاره باندې په انویسټیګیشن کې مدد کول آسان شي اوس پورې څه پته ولګی دی کم مقتول دی داغي فیملی وای چې دغه موټرسایکل والا مونږ نه پیژنو کنه نو پولیس یا صداغه سپته لګولې چې دا څوک دی یا ایکسایز سپته لګولې چې دا څوک دی ځکه چې د خو سی سی ټي وي کیمرې ریکارډینګ هم شته کسر سے بس تاریخ امر سره بس لغه اف آر لاش په دغه سیس خو ختم شو د ایکسایز والا اوس هغه چې کوم د ټول بوج او مطلب ریسپانسیبিলিټي او د ډیوټي زما ده کوم دي چې په مرسته کې چې کوم انوایس ذکر کړی دی یا د کوم دغه ذکر کړی دی هغه برګن ورسره ما خبرې شو هم شوې دي برګن ول ما ته رپورټ هم راکې او د حقیقت دا چې دغه کس کوم دی د کوم کوئی اکیوز دی چې دا د حوزه پسرو دا غینه پیژني او دا زما کار دی ان شاء الله سورې کې بزدا زب چې کوم نه دازه راخاره کوم ان شاء الله پته لګي سر اوس پورې خو یې نه لګي ان شاء الله العزيز ما سپرون نمبر نو شران را پیدا کړی دي امانه سی کی سی ته لګلی دي ان شاء الله دغه ماته چې کوم ټیک ټاک سی ډی ار ملو شي دغه ماته چې کوم بایومټریک ملو شي هغه ماته اونرشپ ملو شي زه په هغه باندې مزل کوم ان شاء الله العزيز دغه چې کوم ایکسایز انسپکټر مدعي دی کنه هغه څه ویل دي چې هغه سره غواهان سوکو په دې ټیم اف آی آر کې څه غواهان شو کړی دي او جی هغه سره چې کوم دی په دې کې ایسه ریاست دی په کې په خپل چې کوم آی وټنس او چا چې وقوع وټنس کړی کې اف سی عبد الله دی په کې نور هغه څلور کسان دي چې هغه د سیس وټنس کړی دی او مطلب دی چې هغه په مدت کې مرسم راستولې ده کوم ایویډنس چې هغه د سپاټ نه کلیکټ کړی دي نو په هغه باندې هغه پر غواهانو د ساته هم شته زه یو آزاد سړی ما یو آزاد تفتیشي افسر ما ما د پرده اس باندې نه ریځه څوک دی زما د مظلوم سره ملګرتیا کول دي زه به د مظلوم ملګرتیا کوم او زه برتی د دې لپاره ما د دې خبره قسم خوړلې دي ها اوس که زما پلار را باسي یا زما قریبي رشتہ دار را باسي او یو غزل مو کی یو مظلوم سره چې کوم هغه د پر ظالم جوړ شو دا مظلوم دغه ویکټم جوړ شي ایا زه به د دې رشتې خیال سره ساتم زه به د رشتې قطن خیال ساتم زه به دغه سړی دا کم سړی سره چې ظلم شوی دی زه به د حقوق او د رشتې خیال ساتم علي اکبر خان کله چې تاسو د وقوع اطلاع شو اف آی آر نه وړاندې یا اف آی آر نه بعد د موقع نه څه شواهد ملو شوی دي کسر سے کم ایویڈنس یاغي کلیکټ کړی دي ایکسایز والا نغه آیس تی 2 کیلو 5 ګرام یو چې کوم نه غا 9 mm پسټل دا اور دغه سيزونه دي زه چې به کله سپاټ تلار ما د سپاټ ویډیو ګور ډیورینګ د ویزټ چې کوم نه هغه د سپاټ د ملایزي ما چې کوم نه 1 امټی شل د 9 نمبر وشت کړی دی هغه چې کوم نه ډیسیز د پلیس اف د ډیسیز ما چې کوم نه هغه بلډ وشت کړی دی دا ایکسایز والا خو پوره ټیم وکنه سې یو کس نو څنګه تاسو وايي غواهان مو سره دي سو چې هغه دویم کس بیا موږ څنګه تخته نو هغه دویم کس خو د عین شاهدین مطابق چې کله دوی د فالو کړی دی کنه جی نو دغه ځکه دي ته د یو سپیس ملو دی چې دی لیفټر ان واغشه دی پمپ سایت ته نو بس پمپ سایت چې کوم بساته او تخته ده بیان دی چې کوم دغه موجودم دغه د فالو کړو کې شش کړی دی خو پر رنګ سایت باندې او چرته ون ټو پایو بایک او بیا چرته چې کوم نو گاډي او بیا سرکاري گاډي او بیا پر رنګ سایت باندې زما په خیال دغه فالو کول زره مشکل وي ګرانو کتونکو کم حافظ قرآن چې مړ دی تاسو داغي د فیملی خبره مورې دی انویسټیګیشن افسر چې کم دی تاسو داغي خبره مورې دی دی خو ډیر زیات یقین سره دا خبره کوي ک هغه سرکاري افسری او ک دا حافظ قرآن وی چې څه انصاف وي هغه وکيږي او موږ هم د الله پاک نه دا امید لرو چې په دې کیس کې به انصاف کیږي ک فرض کو سو کم ګناګاری نو هغه ته به د دې سزا ملاويږي ډیر مننه